د دې درس آغاز به مونږه د صفحه نمبر 258 نه کوو او د دې درس نه به مونږه د ناقص کم گردانونه دي نو هغه گردانونه به شروع کوو. دې نه مخکې مونږه په 7 اقسام کې د صحیح، د مثال او د اجوف گردانونه د الله جل شانه په توفیق سره په تفصیل او په وضاحت سره ذکر کړل. نو ته دې درس نه به مونږه 7 اقسام کې کم څلورم قسم دی ناقص، نو ته دې گردانونه دا به شروع کوو. ناقص دې ته وایي چې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت واقع وي. بیا که واو وي نو دې ته ناقصې واوي وایي او که یا وي نو دې ته ناقصې یایي وایي. نو لومبې د ناقصې واوي د ثلاثي مجرد او د ثلاثي مزید فيه گردانونه به وي او بیا به د ناقصې یایي د ثلاثي مجرد او د ثلاثي مزید فيه د هغې گردانونه به وي. دلته به دا خبره مونږه یاد ساتو چې په ناقص کې قوانین د ډیر زیات په کثرت سره جاری کیږي، بلکې په بعض ټایم کې په یوه صيغه کې 4 او 15 قوانین دا جاری کیږي. نو موږ له پکار دا دي چې د ناقص کم قوانین دي چې دا قوانین دا مونږه په ښه طریقې سره یاد کو او دا اوس چې کم گردانونه مونږه کو نو په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي لومبې به مونږه د هغې گردان خلاصه به بیانو او بیا به د هغې قانون خلاصه به بیانو او بیا به هغه قانون په هغې صیغو کې جاری کو. تدین علاوه زمونږه په ناقص او لفیف باندې تفصیلی دروس موجود دي چې د قوانینو نه بغیر د نمونو په ذریعه باندې به مونږه د ناقص او د لفیف گردانونه څنګه یادو نو هغه هم تاسو اوریدی شئ. ممکنه ده چې هغه به هم تاسو له فایده درکړي، خو دې ځای کې به ورسره مونږه قوانین دا به ورسره ذکر کوو. نو د ناقصې واوي ثلاثي مجرد لومبې باب دی فعل یفعلو د نصره ینصرو په شان دی. نو لومبې ته دې صرف صغیر ذکر کړی دی دعا یدعو دعاء فهو داع ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو لم يدعو لم يدعى لا يدعو لا يدعى لن يدعو لن يدعى الأمر منه ادعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى والظرف منه مدعا مدعيان مداع مديع والآلة الصغرى منه مدعا مدعيان مداع مديع والآلة الوسطى منه مدعات مدعاتان مداع مديعية والآلة الكبرى منه مدعاء مدعاءان مداعي مديعي وأفعل التبذيل المذكر منه أدعى أدعيان أدعون أداع أديع والمؤنث منه دعيا دعيان دعيات دعا دعيا وفعل التعجب منه ما أدعاه وأدعي به ودعوا. نو دا تدې لومبي باب صرف صغیر دی. نو لومبۍ صیغه ده دعا، دا په اصل کې دی دعوا د فعل په وزن باندې د لام کلمې په مقابله کې وو واقع شوی دی، نو دا ناقصي واوي دی. نو په دې کې د قال والا قانون جاری شوی دی. وو متحرک دی، تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو دغه واو دا مونږه په الف سره بدل کو نو د دعوانه جوړ شو دعا. دویمه صیغه ده یدعو، نو دا په اصل کې دی یدعو د ینصرو په شانتي، نو دا هم په اصل کې دی یدعو.
نو پدې کې د یدعو تدعو یرمی ترمی دا قانون جاری شوی دی. د قانون نوم دی یدعو تدعو یرمی ترمی. او دا کم قوانین چې مونږ ذکر کوو نو کم طلبا دي هغوی له پکار دا دی چې د دې قوانینو د خلاصه دا په ښه طریقې سره یاده کړي، ځکه چې دغه قوانین به مونږ له په ناقصې واوي کې هم په کار باندې راځي، په ناقصې یایي کې به هم زموږ په کار راځي، او د لفیف کم ګردانونه دي لفیف مفروق او لفیف مقرون په هغې کې به هم زمونږ په کار باندې راځي. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې کله واو او یا دا مضموم وي یا مکسور وي، واو او یا مضموم وي یا مکسور وي، او تدینا مخکې چې کم حرف دی هغه هم مضموم وي یا مکسور وي، نو تدغه واو او د یا د حرکت حذف کول دا واجب دی. البته که د صیغې شکل حیو میو عوی هویی داسې جوړېدلو نو بیا به مونږه ته دغې واو او د یا د حرکت نه حذف کوو، بلکې مونږ به ته دې د حرکت مخکې حرف له ورکوو. د دې قانون خلاصه دا ده که چرې واو او یا مضموم وي یا مکسور وي، د دې نه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي، نو ته دغې واو او د یا دا کم حرکت دی نو دا ته دې حرکت حذف کول دا واجب دی. البته که د صیغې شکل عیو میو عوی هویی په شانتې جوړېدلو، یعنی صیغه کې دا شکل جوړېدلو د عیو میو عوی هویی، نو مونږ به بیا د واو او د یا د حرکت نه حذف کوو، بلکې دا به مونږه مخکې حرف له ورکوو چې کله دغه صیغو کې مونږه دا قانون جاری کوو کوم چې د عیو میو عوی هویی په شکل کې دي، نو انشاءالله تعالی دا خبره به بیا ستاسو په سمجھ کې راشي. دلته یدعو په اصل کې دی یدعو، نو وو مضموم دی او تدینه مخکې حرف هم مضموم دی، نو تدی قانون د وجنه د وو د حرکت دا مونږه حذف کو، مونږ سره جوړ شو یدعو. دغه شانتې دا قانون تدعو تدعو ادعو ندعو. د مضارع هغه 15 صیغې د کومو په اخر کې چې پیښو نو د ناقص نه چې دغه 15 صیغې راشي نو تدې کې دا کومه ضمه ده نو دا ضمه د حذف کېږي. یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو په دې ټولو کې دا قانون دا جاری کېږي. تدې مصدر دی دعاء، نو دا په اصل کې دی دعاون، د لام کلمې په مقابله کې واو دی او بیا په حمزه سره بدل شوی دی، نو په دې کې د دعاء او د بکاء والا قانون دا جاری شوی دی. تدې خلاصه دا ده چې کله د الف زائدې نه وروستو متصلا په لام کلمه کې واو یا یا واقع شوي وي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول دا واجب دی. چې کله د الف زائدې نه یعنی الف زائد وي او تدې نه وروستو متصلا په لام کلمې کې واو یا یا واقع شوي وي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول دا واجب دی. نو دلته کومه وګورو نو دا په اصل کې دی دعاون دعاون، نو د الف زائدین ورستو د لام کلمې په مقابله کې واو واقع شوی دی، نو تدې قانون د وجه نه دغه واو موږ په حمزه سره بدل کو نو دو دعاون نه جوړ شو دعاون. دعا يدعو دعاء فهو داع. داع دا په اصل کې دی داعون داعون د فاعلون د ناصرون دغه په وزن باندې. د ټولو نه لومبه په داعون کې د دعیه والا قانون دا جاری شوی دی. د دعیه والا قانون
دا غي خلاصه دا ده چې کله واو متحرک پلام کلمه کې واقع وي او تدین مخکې حرف دا مکسور وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی چې کله واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع وي او دغه واو نه ورستو دغه واو نه مخکې کسره موجود وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی نو په داعون کې واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی او تدین مخکې په عین باندې کسره ده نو د داعون نه جوړ شو دا نو دا و موږ په یا سره بدل کو نو د داعون نه جوړ شو داعیون اوس دیتا د یدعو تدعو یرمی ترمی والا قانون دا متوجه شو کم چې مخکې مونږ لومبه ذکر کو نو په داعیون کې په یا باندې ضمه ده او تدینا کم مخکې حرف دی پاغه باندې کسره ده نو تدغه یا نه مونږه ضمه حذف کړه نو د داعیون نه جوړ شو داعین داعین نو د یا او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین اوراله نو دغه یا داته مونږه حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو داعین نو په دې کې ټول درې قوانین جاری شوي دي د ټول نه لومبه په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی بیا تدین بعد په دې کې د یدعو تدعو والا قانون جاری شوی دی او بیا په اخر کې په دې کې د التقاء ساکنین والا قانون د جاری شوی دی نو د داعون داعین داته جوړ شو والدعیه نو دعیه په اصل کې وو دعیوا دغه د دعیه والا قانون په جاری شوی دی واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع شوی دی او تدین مخ کې کسره ده نو دغه واو د مونږه په یا سره بدل کو نو د دعیه نه دعیه جوړ شو ودعیه یدعا یدعا دا په اصل کې وو یدعو یدعا دا په اصل کې دی یدعو نو په دې کې د یدعا او د تدعا والا قانون دا جاری شوی دی تدې قانون خلاصه دا ده چې کله واو د ثلاثي مجرد په ماضی معلوم کې په دریم ځای کې واقع وي چې کله واو د ثلاثي مجرد په ماضی معلوم کې په دریم ځای کې واقع وي او بیا په یو بل کلمې کې دغه واو په څلورم ځای باندې په پنځم ځای باندې یا په شپږم ځای باندې واقع وي او تدین مخکې چې کم حرکت دی هغه تدی مخالف وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی د یدعا تدعا والا قانون تدی خلاصه دا ده چې هر هغه واو چې هغه په ثلاثي مجرد په ماضی معلوم کې په دریم ځای کې واقع وي او بیا په یوې بلې کلمې کې دغه واو په څلورم ځای باندې په پنځم ځای باندې په شپږم ځای باندې واقع وي او تدین مخکې چې کم حرکت دی هغه تدی مخالف وي یعنی فتحه وي کسره وي یا جزم وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی نو یدعا دا په اصل کې دی یدعو دلته و واقع دی په څلورم ځای باندې او کم تدی ماضی ده دعا پاغه کې و واقع وو په دریم ځای باندې او دلته په یدعو کې د وونه مخکې چې کم حرکت دی هغه تدی مخالف دی یعنی فتحه ده نو دغه واو د مونږ په یا سره بدل کو او بیا دغه د قال قانون د وجنه دا یا مونږ په الف سره بدل کړه نو تدینه یدعا داته جوړ شو دلته با د فائدې په تور باندې د خبره هم مونږ یاد ساتو چې کله واو براه راست په الف سره بدل شي نو هغه د الف په صورت کې لیکل کېږي کوم عام الف دی لکه څنګه چې دعا کې لیکل شوی دی نو دعا کې واو د په الف سره بدل شوی دی نو بالکل کم عام الف چې موږ لیکو نو په دغه صورت کې لیکل کېږي او چې کله یا په الف سره بدل شي نو په دغه صورت کې
دا یا د الف مقصوره په صورت کې لیکل کېږي، یعنی لاندې یا وي او په هغې باندې کړه زبر وي. نو دلته دا یدعا دا په اصل کې و یدعا وو، بیا یدعیو شو او بیا په دې کې د قال ولا قانون جاری شو، نو تدې نه جوړ شو یدعا. دعاء تدې ذکر مونږ وکړو. فذاک مدعو، مدعو نو دا په اصل کې دی مدعو مفعول په وزن باندې. نو دوه واوونه یو ځای جمع شوي دي، لومبی پکې ساکن دی، دویم متحرک دی. نو د ادغام المتجانسین قانون په دې کې جاری شوی دی، د دواړو واوونو ادغام وشو، نو مدعو دا ته جوړ شو. بیا لم یدعو لم یدعا، په دې کې د لم یدعو او د لم یدعا والا قانون دا جاری شوی دی. د قانون نوم هم دی لم یدعو او لم یدعا والا قانون. تدې خلاصه دا ده چې د فعل مضارع هغه 15 صيغې د کومو په اخر کې چې پیش دی، کله چې دغه 15 صيغې د ناقص نه راشي یا د لفیف نه راشي، نو تدې 15 صيغو په اخر کې حرف علت راځي. که ناقص واوي وي نو واو راځي، او که ناقص یائی راشي نو په هغې کې یا راځي، لکه یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو. نو دا هغه 15 صيغې دي. یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی. د فعل مضارع هغه 15 صيغې د کومو په آخر کې چې پیش دی، یعنی واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. کله چې دا 15 صيغې د ناقص او د لفیف نه راشي، نو تدې په آخر کې بیا حرف علت وي، په ناقص واوي کې واو وي او په ناقص یائی کې یا وي. نو چې کله مونږ په دې 15 صيغو باندې د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو، یعنی لم داخل کو، لام امر داخل کو، لا نهی داخل کو، یا مونږ تدې د واحد مذکر حاضر صيغه نه امر حاضر معلوم د واحد مذکر حاضر صيغه جوړو، نو تدغه حرف علت غرزول دا واجب دي. چې کله په دې 15 صيغو باندې مونږه د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو، یا مونږه تدینا د امر حاضر معلوم صيغه جوړو، نو تدینا تدغه حرف علت غرزول دا واجب دي او ضروری دي. نو دا یدعو او یدعا، نو دا په اصل کې وو یدعو او یدعا. نو دا یدعو په آخر کې وو دی او د یدعا په آخر کې الف دی، دواړه حرف علت دي. نو چې کله لم په دې باندې مونږ داخل کو، نو د یدعو نه وو غرزاو او د یدعا نه الف غرزاو، نو لم یدعو لم یدعا دا ته جوړ شو. دقه شانتي دا نورې کومې صيغې چې دی لم تدعو او لم تدعا، لم تدعو لم تدعا، او لم ادعو او لم ادعا، او لم ندعو او لم ندعا. په دغه 15 صيغو کې به دا قانون دا جاری کیږي. لا يدعو لا يدعا، نو دا هغه مضارع معلوم او مجهول له خو لا نفي فی داخله شوی ده. لا يدعو لا يدعا، نو دلته لن مونږ ویلو چې 15 صيغو له نسب ور کوي، د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. نو لا يدعو کی دی وولا زبر ور کړی دی، لیکن لا يدعا په اخر کې چونکه الف دی، نو په الف باندې اعراب ناراضي، نو دلته کما فتحه ده، نو هغه تقديري ده. الامر منه ادعو لتدعا ليدعو ليدعا. نو ادعو دا مونږ جوړ کړی دی د تدعونا، ادعو مونږ جوړ کړی دی د تدعونا. تا علامت د مضارع ته مونږ حذف کو، نو دال ساکینو، نو چې کوم عین کلمه ده په هغې باندې پیش دی، نو شروع کې مونږ حمزه وصلي مضموم راوړه او د اخر نه مو د و حرف علت حذف کو، نو ادعو ته جوړ شو. او لتدعا دا مونږ جوړ کړی دی د تدعانا، په اخر کې الف دی، یعنی یا ده او په هغې باندې کړه زبر دی تدعا. نو چې کله په دې باندې لام امر داخل شو، نو تدې نه دغه حرف علت یعنی الف وغورځاو، ځکه چې مونږ ویل چې کله د مضارع په آخر کې حرف علت وي، نو چې کله په هغې باندې مونږ حروف جوازم داخلو یا د واحد مذکر حاضر صيغه ته مونږ جوړو، نو تدغه حرف علت غورځول دا واجب دی. لیدعو لیدعا، نو دا په اصل کې دی یدعو او یدعا. نو لام امر
د یدعونا و وغورځاو او د یدعا نه الف وغورځاو نو لیدعو لیدعا دا ته جوړ شو. والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى نو دا په اصل کې دی تدعو تدعى يدعو يدعى نو لاینهتی د معلوم د صيغونه و وغورځاو او د مجهول د صيغونه الف وغورځاو نو لا تدعو لا تدعى لا يدعو او لا يدعى دا ته جوړ شو. تدې ځای پورې دا کافي دی ځکه چې دا قوانین هم تاسو په لومبي ځل باندې اورئ او لږ مشکل هم دي او د اخو چې کمی صيغې دي په دې کې نور قوانین هم جاری کیږي. البته موږ به دا وکړو دا کم قوانین چې موږ ذکر کړل نو تدې یو پیر به خلاصه بیا بیان کو. یو قانون موږ ذکر کو د يدعو تدعو يرمي ترمي والا قانون. دا غي خلاصه دا وا چې کله واو او یا مضموم وي یا مکسور وي تدینه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي نو تدغه واو او د یا دا کم حرکت دی په دې چې کومه ضمه ده یا کومه کسره ده تدې حذف کول دا واجب دی. البته که د صيغې شکل د عیو میو عوی هوی په شانته جوړېدو نو موږ به بیا دغه حرکت نه حذف کوو بلکې دا به موږ مخکې حرف لا منتقل کوو. دویم قانون موږ ذکر کو د دعاء او د بکاء. دا غي خلاصه دا و چې کله د الف زائدین وروسته متصلا په لام کلمې په مقابله کې واو یا یا واقع شوي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول دا واجب دي. بل موږ د دعیه والا قانون ذکر کو. دا غي خلاصه دا و چې کله واو متحرک په لام کلمه کې وي او تدینه مخکې حرف مکسور وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دي. بل مونږه د یدعا قانون ذکر کو. دا غي خلاصه دا و چې کله واو په فعل ماضی کې په دریم ځای کې واقع وي او بیا په یوې بلې کلمې کې په څلورم ځای په پنځم ځای باندې په شپږم ځای باندې واقع وي او تدینه مخکې حرکت د هغې مخالف وي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دي. او بیا مونږ د لم یدعو او د لم یدعا والا قانون هغه ذکر کو. هغه داو د فعل مضارع هغه 15 صيغې چې د هغې په آخر کې پیش دی کله چې دغه 15 صيغې د ناقص نه راشي یا د لفیف نه راشي نو تدې په آخر کې حرف علت راځي. نو چې کله مونږ په دې باندې د حروف جوازمونه یو حرف داخل کو یا مونږ تدینه د واحد مذکر حاضر د امر صيغه جوړو د معلوم نو تدغه حرف علت غرزول دا واجب دي او ضروری دي. نو دا قوانین دا مونږ ذکر کړل. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږ د ظرف نه والا تر د اخره پوری دا نور کومې صيغې دي نو په دې کې قوانین جاری کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.